بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم. ننا عقائدو کی عذاب قبر اهل سنت والجماعت داغو عقیده ده چې عذاب قبر، عذاب برزخ او انعامات قبر، انعامات برزخ دا حق دي. او بعض خلک مسلمانان دي خو هغه د قبر د عذاب او د انعامات منکر دي. حضرت مفتی صاحب لیکي مسلمان دا خبره مانی چې مرګ انسان ختموي نه، بلکې دا مرګ یو پل دی، د دې په ذریعه سره د بل ژوند ته منتقل شي. او دا قبر او برزخ دا د آخرت د زندګۍ لومبۍ منزل او لومبۍ مرحله ده. او عالم قبر او برزخ د دنیا او د عالم آخرت او قیامت په منځ کې یو جهان دی چې د دنیا د جهان نه ډیر لوی او عالم آخرت نه ډیر ورکوټه دي. پدې کې نیک او صالح او ایماندار خلق د جنت مزي مومي، او کافر، مشرک، فاسق او بدکار خلق د دوزخ بدبوئی، ګرمواله او د مار او لړمانو د چیچلو وغیرہ عذاب کې غو گرفتار وي. غرض قبر دا او برزخ دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کند ده. الله تعالی دې زموږ د لپاره قبر د جنت باغچه وګرځي. اول نن د منکرین عذاب قبر دغه دلایل او دغه جوابونه، او بیا ان شاء الله سباته د قران د آیاتونو نه د عذاب قبر او انعامات قبر دغه ثبوت، او بیا به ان شاء الله د احادیثونه، او په اخره کې بیا قبر کې او برزخ کې د عذاب او انعاماتو کیفیت به څنګه وي. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم لیکي منکرین عذاب قبر کې دلایل چې کم خلق بدترین گمراه دي او بدترین گمراهی کې مبتلا دي، پای کې بعض هغه خلق دي چې د اسلام دعوه کوي او د عذاب قبر منکر دي. او د عذاب قبر انکار د پرغو سره څه دلایل دي؟ د ټولو نه مضبوط دلیل هغه د قران نه پیش کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. او شپېلې به وهل شي، نو اچانک به د قبرونو د خلق خپل رب طرف روان شي، او دوی به وای هاي افسوس، هاي زمونږه بدبختی، مونږ چا د خپل د خوب د زین را پاسولو، بسترونه چا را پاسولو. او دا هغه دی چې دا غیر رحمان وعده کړی او پیغمبرانو رښتیا ویلی. نو دا خلک وایي چې ګوره دلته قبر ته الله مرقد ویلې دی، او مرقد ویلې کیږي د آرام ځای ته، نرمې بسترې ته، پالنګ ته ویلې کیږي. نو هغه وایي چې که قبر کې عذاب وی نو دې ته به بیا آرامګاه نه ویلې، او الله ورته آرامګاه ویل، لہذا قبر کې عذاب نشته، عذاب به قیامت قائمدون پس شروع کیږي. دویم دلیل دا غوي هغه وایي چې دا خدای الله تعالی د عدل خلاف دی، چې قبر کې څوک قبر ته لاړ هغه ته عذاب یو، که چاته قبر نصیب نشو هغه ته عذاب نه وي. دا خو عجیبه خبره ده. نو هغه اصل کې د دې نوم نه، چون کې دا خو برزخ دی، خو د مخ کې نه دا روانه ده چې مړي خلک اکثر قومونه مړي خخوي، څوک په یو رنگ څوک په بل رنگ خو خخوي. نو په دې وجه ته د قبر زندگی ویل شوی، دا خو د برزخ زندگی ده.
نو دغه لفظ نه دوی دا غا کړه دی چې څوک په قبر کې وته عذاب وي او څوک په قبر کې نه وي هغه ته عذاب نه وي. درېمه خبره هغه وایي چې زمونږه تجربه ده قبرونه کولاو شوي دی او پای کې د عذاب اثرات نشته د انعامات او اثرات نشته نو هغه چې زمونږه تجربه ده او وایي چې دا کې دی نشي قبر حد نظر پورې څنګه تاسو وایي چې کولاویږي څنګه کولاویږي دینه غاړه ته بل قبر دی کده دریاب غاړه ته قبرونه ویني بیا خو دریاب دی کله به وي نو لہذا حد نظر پورې وغیرہ دا او په قبر کې 99 او 70 اجدهاګانی دا څنګه راځيږي دا غو دلایل دي. لومبه دلیل دا مرقد الله تعالی ورته نه دی ویلې الله تعالی هغه خلک چې خجو نوی تر کړه په دنیا کې او هغه برزخ کې او قبر کې په عذاب باندې ککړوي چې کله هغه د قبر نه را پاسه ولې شي او نو مخې ته دا سخت عذاب وګوري نو دوی به وي چې موږ چا د خوابګان را پاسه ولو الله دا هغه تعبیر را نقل کړی دی هغه به وي قالو یا ویلنا هغه به وي چې هاي موږ د پر هلاکت موږ چا را پاسه ولو د مرقد نه او د دې جواب یو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه منقول دی هغه فرمای چې کله اوله پیرا شپېلې وهلې شي دا غین اول تر دویم شپېلې پورې کدا څومره وخت وي څوک سلويخ کاله وي بهر کم به څومره کلونه چي وي نو په دوی باندې با د خوب حالت تاریخ او عذاب بلری کړي شي دوباره چې دوی روچت کړي شي دوی به چې یو پر د عذاب نه بچي اوس بیا چاره پاسولو عقلی دلیل هم علماء کرام ورکړی دی مثال ورکړي چې سړی خوب ګوري او په سخت نور کې ګرمۍ کې روان دی نو تکلیف دی سخته ګرمي ده خولې په بیږي خو چې سترګې کولاو شو نو وې کتل چې دوه هغه چاپ د اوسپنې په د بخیه په اوسپنې ګرمي اوسپنې باندې چې د غلانې ور بل پاغي کیناو او دا غونه ور کوي په ګرمي اوسپنې سره نو دی وای چې کاش چې زه د اعلان کې په خوب کې مرته تکلیف وو خو دا د ویخي تکلیف دغه په مقابله کې لغونی سخت بل دوی دا وای چې بيد د عدل خلاف د موږ ته دا وای چې بيد اصطلاح ده جاری شوی د غنی اصل کې برزخ ده الله تعالی حکیم ذات دی غل علیم او قدیر ذات دی قدرت او طاقت والا دی هغه چې سړی مرشي چې په کوم حالت کې می کې هغه د درندې په خېټه کې وي اجدها خړلې وي زناور خړلې وي ځنګل کې پروت وي سمندر کې میان خړلې وي چې تم وي الله هغه ته په عذاب ورکول باندې قادر دی نو دا اصل کې د برزخ عذاب دی. موږ د اهل سنت والجماعت عقیده چې څوک مرشي د مرګ عذاب شروع شي کاغه خجون نه تیر کړي او د مرګ نه د انعاماتو سلسله شروع شي کاغه خجون تیر کړي وي په کټ به پروت وي او عذاب کې به مبتلا وي موږ به پینې پويګو الله تعالی قادر دی پاغي باندې. دریم دلیل داغو چې تجربه ده قبر کولاو شوی پای کې د عذاب اثرات نه موږ وی چیرې تجربه دواړو طرف ته ده قبرونه کولاو شي پای کې د عذاب اثرات لیدل شي دي قبر کولاو شي پای کې د انعاماتو اثرات لیدل شي دي. غالبا 1929 کې حذیفه بن یمان رضی الله عنه او غالبا حضرت عبد الله بن جابر رضی الله عنه هغه نو که جابر بن عبد الله دی هغه بارک راضی چې په عراق کې دغه 1929 کې دغه جسم مبارک هغه بل ځای ته منتقل کېده نو هغه بالکل صحیح سلامت وو او په هغه وخت کې د سکرین زمانہ او ټي وي په سکرین باندې دغه خودلې شوی او ډیر خلک راغلي او انګريزان ډاکټران هم سره راغلي او انګريز ډاکټر هغه مسلمان شو هغه وی چې د مرګ نه پس پسترګو کې چې کوم دارنای وي دا نیمه غنټه راسي بیا ختم شي خو د دې دواړو پسترګو کې هغه رڼایي او روشنايي وسه پورې برقرار ده هم مسلمانان شو او بالکل ټیک ټاک صحیح سالم هغه پراته دغه رنګي کتاب کې واقعا د مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه داغه مرید
هغه یو ځای کې ملازماتو او روانو په لار باندې په سیکل باندې یو ځای کې کسان جمع ورته وی چې ته مولای او ګیره دی ده او مونږه دې کې کس وفات شوی دی مونږ له طریقه نه راځي که ته مونږ سره جنازه پړاو کې او دفن کې مونږ سره نو هغه چې ټیمو کتنو هغه سره گنجائش وو بهرحال کفن دفنو شو خپل قبر کې کې خوستو بیا چې کله لاړو کفنې ته نو داغه نه کاړو ورکو نو دوی چیرې دغه د خما سره وو په لار یې وکړه میلاو نو شنو یقین شو چې دا قبر کې غورځیدل هغه ته وی بهرحال خبر کوشایي وشوه نو چې وی کتل قبر د ګلونو نه ډکو او دغه مرده په سینې باندې ګلونه او په ګلونو د پاسه سینې باندې دغه کاډم پروتو بیا بهرحال تاسو کې د اخیری هغه پرده کې لوروي چې دا کور کې یو کتاب دی دا به راغیستو غوته به ګرځوله او ویل به دام حق دی او دام حق دی چې تغه یا کتاب ما تراوړي چې کتاب راوړل نه قرآن پاک بهرحال دغه رنګي خوشبوئی د قبرونو راتلله د شهیدانو د وینې خوشبوئی وغیرہ دنیا واقعي ډېر واقعات دي تاسو به ورېدلې وی کتلې هغه لیدلې به می کتابونو کې به شمار واقعات داسې دي چې پای کې د انعامات او دغه رنګ دي هغه واقعات پکې موجود وي ډېر زیاته حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمت الله علیه دغه جنازې کې مون شریک شوی هغه د مشکات د اخري حدیث درس یې کړو جامع بنوریه کې او بیا د شپې هټ اٹیک ته شو وفات شو سهار چې مونږ ورغلو نو ډاکټر حبیب الله مختار صاحب ناستو ولاړ والتا غسره او دارالحدیث کې دغه لاش مبارک پروت نو الته مولانا اسفندیار خان صاحب راغی غته پوسو کو چې یره دا وفات نه دا ژوند دی دا یو سي ډاکټر ته نو ډاکټر حبیب الله مختار صاحب الفاظ دا وی چې منګه درې واره دی بوتل دی هسپتال ته موړی دی هسپتال ولوي چې ډېر وخت وفات شوی دی د کې سنشته دی حالانکه چهره داسې خسته زبردست نورانی او دا اننګي داسې سرو تابل چې کانار دی په ورده کړي دومره خسته پروتو نو داسې وی اثرات هغه خلکو ته معلومیږي او دغه رنګ الله تعالی دی قبر هغه عذاب اکل خلکو ته وخی او اکثر چې کوم دنه الله تعالی په پردې کې دا کوي د هنګو د علاقې واقعیا یو کس دغه رنګ وفات شو او بیا د ورځې د فنشو مازیګر نه پس دغه په قبر باندې حشرات غټ غټ مچان او دغه رنګ د زمزي شوبلی او تاسو کوی هزار پاو ته خلک وي دا په پاسو د شي hebatnak صورت کې ټول قبر پټ کړو حضرت مفتی سے بغو ته وی چې تاسو 10000 پیری درود شریف وای او دعا وکړئ دا به غایب شي بیا غایب شو ته پوسې وکړو چې د څه ګناه وای چې ګناونه خو ډیرو ټول لغټه ګناه دا و چې دا موز نه کاو د روزانه موز به هم نه کاو د جمعې موز به هم نه کاو تر دې پوري چې د اختر مونږونه به هم نه کول نو کله کله الله تعالی وخی غنی اکثر چې موږ دا پردې کی وي بهر حال ان شاء الله سبا تبا د قران پاک د آیاتو پرانا کې عذاب قبر او ثواب قبر غوي الله دې موږ تاسو ته صحیح ایمان کلک ایمان هغه نصیب کړي